او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینه ته هجرت وکړ، قباء وته وی، عوالی وته وی، هلته ورسېد 24 دن تقریبا رسول الله مبارک په قباء کې تیرې کړې دي. نو هلته یې څه وکړل؟ لومبې چلا چې سنگ پیغمبر علیہ السلام لا یو صحابی دی کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، هغه ما سره بد الله رسول ملمه، هغه د قباء د علاقې یو ملک او یو مشر او صاحب جیداد مسلمان وی ډېره ښه ده. رسول الله مبارک او فرمایي لومبې به د خدای کور جوړو. کلثوم ابن حدم وی الله رسول دا زما ځمکه ده، دا وقف بالکل دا څونه چې پکې جوړه پکې جوړوا. قسم په خدای حضور پاک لومبې په قباء کې مدینه منوره کې لومبې د بیت د کم چې نن سبا وته مسجد قباء وي د دې بنیاد کې او په خپل پکې لګیا د خدمت کچا خخت وروړي خپل پکې لګای او صحابه کرام هم لګیا دي وسره مهنت کوي. کور د خدای پاک جوړ شو. دا د رسول الله مبارک نبوت نه پس بیت الله نه پس لومبې کور د مسجد قباء څومره لوی ثواب هغه صحابي وګټه چې کوم صحابي ځای وقف کو. اوهو دامره ثواب به څوک هم ونه ګټي. هغه کلثوم ابن حدم رضی الله تعالی عنہ چې حضور پاک مبارک له جمعات ته ځای ورکړ، وایه څومره ثواب به کېږي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا 2 رکعات نفل په مسجد قباء کې وکړل، د 2 رکعات نفل او ثواب به د هغه د عمرې برابري. اوس څومره خلک په هغې کې نفلونه کوي؟ وایه حج کې چې دا په لکونو لاړ شي دا ټول ځي په 2 صبرېږم نه، څوک 6 رکعاته څوک 6 رکعاته لګی پکې. او چې کوم عمرو له لاړ شي په لکونو خلک هغه پکې لمونځونه کوي. او که څوک عام ځي مدینې منورې ته نو مسجد قباء ته ځي او د خالي په ورځ پکې دومره راشي چې د خپې د ښودو ځای پکې نه. دا چې څومره د حضور پاک زمانې نه ونیسه قیامت پورې خلک پکې لمونځونه کوي او د کم انسان د 2 رکعاتو د عمرې برابر ثواب کېږي د هغه به کمیږي نه، د دې ټولو برابر ثواب به د کلثوم ابن حدم په عمل نامه کې لیکل کېږي. کمپیوټر به هم را ورانه وانه